بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د جهد مسلسل پروګرام چې کوم د پروفیسر رایشا صاحب په حواله باندې دی، خو بهرحال موږ پکې نور موضوعات هم چې خبرې کوو. نن داسې ده چې بخبیدار خان سبا 14 تاریخ ته لږ شاټ خبره ورته وکړو. د هغه برسي اولنۍ چې کوم د هغه نمانځلی کېږي، نو هغه په جون کې وخت چونکې دغه چې و د بلاول جلسه و هغه سوات ته راتلو، نو په 14 جون باندې ونه شوه، په 14 جولای ته چې کوم نو وځنډولی شوه او سبا هغه نمانځلی کېږي. بخبیدار خان چې و نو هغه هم لکه ستاسو شان ته لکه څنګه چې زموږ د پروګرام نوم جهد مسلسل دی، نو هغه سړی هم د مسلسل جدوجهد او مسلسل ستړې او مسلسل تکالیفو په رڼا کې چې کوم دی یو مقام ته رسېدلی و، یو خاص ځای او مقام یې چې کوم دی په دې صوبه کې ځان جوړ کړی و، په دې سیمه کې جوړ کړی و، او بیا چې کله هغه کومې سیاسي پوره ملک کې جوړ کړی و، او د هغې په حواله باندې چې کله بیا د هغه مطلب د دې علاقې لپاره ډېر زیات خدمات دي، د لارو کوڅو نه واله او د سکو د اوبو پورې، د سړکونو پورې، د کالجونو پورې، د سکولونو پورې، د بجلۍ د منصوبو پورې او غورو بیا سړکونو ښېجولي دي. او بیا سپیشلي سانام ډیم چې په یو وخت کې مطلب دا دی چې څه داسې حالاتو چې د هغې ورور که مخالفت کړی وروسته بیا هغې ته احساس وشو مطلب دا دی چې بیسیکلی چې کوم بنیادي د دوی د منظورۍ د هغو د ایکنیک نه نو د هغې دپاره هغه ډېر زیات محنت کړی او هغې فند نن راځي. دوی چې د همایون خان پکې یو کریډ زه هغه ته ورکوم چې چونکې د بخبیدار خان مخالفت د خلکو کو نو هغه څوک نشو خفه کولی. همایون خان ټولو خلکو ته ووایي چې زه جوړوم او چې څه کولی شئ راشئ وکړئ، دا د هغه کریډټ دی، دا د څوک نشي اخیستی. خو بنیادي چې کوم د منظورۍ خبره وه نو د هغې کې د ذاکر الله خان یا د بخبیدار خان چې کوم دی نو خپل وختونو کې یو دغه موجود و. نو په دغه حواله باندې سر لکه بخبیدار خان چې کوم دی نو د دې سیمې دپاره ډېر یو یادګاري او خپل دغه لري. تاسو وایئ. ارواښاد بخبیدار خان د دې سیمې هغه په هغه وخت کې به ورته څوک په هغه وخت کې زلمی و، نو هغه زلمی و چې هغه د ډېر انتهایي مشکلاتو کې یو اواز اوچت کړ. او اسرار خان دا زما د سترګو د وړاندې خبره ده، زموږ په دې علاقه باندې به په د بیګار په نوم باندې د خلکو نه مفت کار اخیستل کېدو، او د ملکانو خانانو به چې کوم دی نو ځمکې وې، کورونه به وو، نو هغې ته به کنډرې وې او د هغې اوسېدونکو ته به کنډریان وې. بخبیدار په خپله هم کنډري و. نو هغه خلکو به خپل اشر، دوبل، آبادي هر څه چې به وو نو دا کارونه به یې په هغو باندې په مفتو کې کول. او بیا نو د شهید ذوالفقار علي بوټو د مزدور کسان او طالب علم او د دې یو اواز اوچت کړ، او هغه چونکې د ده د ذهن سره چې یو برابرۍ خوړو نو ده په هغې باندې لبیک وې، او د پیپل پارټۍ په دې طرف باندې په ځوانانو کې دا اولنی هلک و چې د پیپل پارټۍ نوم اخیستی و. دلته د جماعت اسلامي نه بغیر چا د بلې پارټۍ نوم نه شو اخیستی په دیر کې، او بیا چې د نېشنل پارټۍ او د نورې پارټو بله چا سره داسې ورسره ګزاره کوله، ځکه چې هغې کې ملکانان خانان هغې کې هم وو، لکه نېشنل پارټي وانو هغې کې ظاهرشاه خان و، نو په دې بله پارټۍ کې چې کوم دی نو ورسره عزت الله خان اکسین صاحب و، نو داسې خلک وو. نو هغو ته خو خان په څه نه وشوه چې د هغو رشتې وي، ورورۍ وي، خو د ده چغه چې کوم دی نو په هغو باندې ډېره انتهایي بده لګېده او ډېر ظلمونه ورسره هم شوي وو. د هغې ذکر دلته کې مناسب نه ګڼم، خو د هغې وهلو، د هغه کمزلو، د هغه بې عزته کولو باوجود د خپله خبره پرې نه ښوده. او ماته یاد دی چې مرحوم شهید شیرپاو چې کوم نو هغه د ده په بلنه باندې راغی او په کې تیاری کې د شیرپاو خان مشر و چې کوم مشر و حیات شیرپاو. نو حیات شیرپاو زه په هغه ځای کې موجود وم، او هغه په هغه ځای کې چې کوم دی نو نېشنلیان او خانان او ملکانان ټول یې چیلنج کړه چې او بخبیدار یې د لاس ونیو او د لاس یې اوچت کړه، ویل چې دا زما چې دی نو دا دلته زه ولاړ یم، دا بخبیدار دی دا زه ولاړ یم، او چې په چا کې غیرت ایمان وي نو بس د ده نه بعد بره وګوري.
خیر دا هغه حوصله نوره اوچته شوه او هغه خپل سیاست خبره بوتلو او هغه دې حد ته ورسو چې په هغه وخت کې دا کوم بلدیاتي الیکشن چې اوس کېږي په هغه زمانه کې هم کېدی نو دی د صوبایي اسمبلۍ ممبر نه و دا به بلدیاتي الیکشن ته ودرېدو خو د ده په مقابله کې به چې دی نو زمونږ د علاقې چېرته غریب سړی نه خو ملک په ورته ولاړ او زمونږ یو مرحوم حاجي صاحب و الله دې ورته جنتونه ورکړي هغه هم ډېر ښه سړی و نو هغه بیا د ده هسې د دغه سیاست هغه اخلاق و هغه درته وایم نو واقعا چې خبر شي دي ما ته پته دي ته کې نه خبر ډېر ملګري دي هلکان دي هغه ته هم نه دي خبره نو هغه یو ځل ته وګټله بل ځل یې ته وګټله نو هغه بیا راغی او هغه سره ګاډی ودرېد دې روډ کې او داسې ورکو لږ آبادي وه په روډ کې څلور شپږ اته کسان موجود وو ډېر به څوک وم نه خو زه پکې چې کوم دی نو خوشقسمتۍ نه به دغه ځای کې وم نو بیا تر راکوز شو ډېر ښه په مؤدب انداز کې ورسره په خپل خان او ستړي نه شي ورسره وکړه د بل چا سره خپل ګاډی خپل ګاډی نه و نو د هغه سره ستړي نه شي وکړه او ډېر په مؤدبانه انداز کې ورته ویې حاجي صاحب مشر سړی ستا ځامن شته ما ته ته مه ودرېږه ما ته ځان نه دي ښکاري چې زه ستا نه وګټم زه خوشحاله یم خو بیا په ډېر زیات په تا خفه یم دا ډېر لوی ضرورت نه شو نو ته ما ته چې کوم بیا ودرېږه نو که ته به درېږه نو ما ته به دې کشران کې څوک ودروه نو اصراره دا به زما خیال دی چې دا به تا چېرته د بل چا نه یو دا به زموږ د کتونکو لپاره هم دا بلکل دا ما ته پته ده چې دا چې نو دا خبرې به هغه کړي هم چېرته دی خو څوک یې زما د مخې شوي دي نو زه یې ځکه کومه د هغه درته بله ووایم زمونږ کالج کې چې کوم دی نو ساده د کلاس فور پوسټونو دغه و خالي نه و ما ورته یو کاغذ ورکړو ما ورته ویل چې ما یاره دا څیزونه دي زموږ سره ټي وي شته ټي وي اپریټر نشته ډرایور شته ډرایور نشته سویپر دا دی باغبان دا دی دونه پکار دي نو ما ورته چې یاره کم سے کم دا څیزونه باندې کتل کوشش وکړي او د دې باندې ته څوک راولي نو زموږ ډایرکټر دا وایي چې تاسو د ایم پی ایچ درته څوک ریفر کړي مطلب ډېر کمنټ کړي تاسو هغه پاسپورټ لکه د ایم پی اختیار د ایم پی اختیار نه دی دا په دسخط باندې د پرنسپل خو لکه د هغه ریکمنډیشن وي نو تاسو هغه کوئ او نور الله عمل جوړوئ نو ما ورته ما یاره که ان کیس زمونږ دا پوسټول ته وګې نو دې کې به چې دی نو ته به یو څلور پنځه کسه په روزګار هم شي یو کولی شي دوه کولی شي څلور کولی شي دا ما ته بس ټیک دی زه خپل کوشش کوم اسرار خان هغې کې چې کوم دی نو آی تھنک چې یو پوسټ بیا خالي شو څلور به وکړه نو پنځه پوسټه شو د باندې د پنځو کسانو نومونه راکړه نو چې دا پوسټه کې ما ټیک ته کوم نو زما په هغې کې خپل نو دغه داسې و چې یو دوه داسې کسانو چې هغه انتهایي غریباران هم او هغه حقداران هم خو د ده په نومونو کې نه و نو زما غوښته چې دا دوه پکې چې کوم دی نو زما له طرفه شي چې کم سے کم د هغې ته زه بیا د دوی د مثال خو ورغلی شم چې دا څنګه کار کوي نو کم سے کم د دوی عمره کار وکوئ ما چې دی نو داسې وکړه چې ما پکې د دغه ګوتې لرې کړه او زه مې پکې هغه شامل کړه ډېره وخت چې راغی ما ته ما ته ویل چې یاره تا کسان دغه دي نو دا پنځه کسان دي دا دوه کسان خو ما ته ویل چې موږ یې پکې نه وو اخیستي نو ما یاره داسې ده ما چې څوک اخیستي هغه هم ستا وټران دي ما د دې حلقې خلک دي هغه د دوی نه زیات حقدار ما دا به دله سبا له ووټ دروي ما دا یو دا دواړه چې دي نو دا دواړه ستا دغه کسانو نه انتهایي زیات حقدار دي ما ګوره ما دا یو کس دی نو ما د کمپیوټر ساینس کړی دی ما نیټورک والا تر اخري پورې دی فرست کلاس فرست دی اوس د ورېج کېږي ما یې زموږ سره په 15,000 روپۍ باندې بابو ګیرت کړی دی نو ما به انکاس دی مونږ د دې حالاتو نه بچ کړو نو د دې به د ورېج نه بچ شي دی به چې کوم دی نو د مایوسۍ نه بچ شي دی به د خودکشۍ نه بچ شي دی به د نشو نه بچ شي ما دا بل کس دی ما دا ته پېژنې دا هم ستا د پارټۍ دی ما یې مال سي دغه هم نه دی اخیستی ما ځکه چې ما ته تپوس وکړو چې ووټ مې بله ورکړی و نو ما یې ګوره تا مخکې ووټ هم درکړی
نو ما کې چې د عجیب په سپارښت باندې د یو مالدار سړي ځای کې دا هغه خو دلته کې د کلاس 4 سروس لري نه کوي نو ما ته یاره زوروره نه زه مجبوره نه یم نو ما کله کله پکې داسې وکړه ما د دې غم به زه وکړم نو هغه په هغې باندې ما سره رضا شوم حالانکې د ما سره واده شوی وه او د خلافۍ کې رالم هلته تاسو څه کسان دي دا ټول به زه وایم او هغه دواړه کسان اوس هم په هغه کالج کې ډېره خوشحالۍ ژوند کوي د بخبیدار زمونږ د دې کري تازه ګرام ته د اوبو اولنی سکیم چې دی نو بخبیدار راوړی سالم بابا ته مرشد سالم بابا ته دا سکیم راته کړی زمونږ د غره د سره پورې د بجلۍ یوه یوه ستن د بخبیدار په وجه رسېدلی زمونږ یو کور چې هغه ایک یوازې کور دی هغې ته چې بجلي تللې ده هغې ته اوبه تللي دي هغې ته روډ تللی دی په دې کې بېشکه چې په دې کې چې نو ذاکر الله خان هم خپله حصه اچولې ده خو میجر حصه چې وه نو هغه د بخبیدار خان وه الله دې جنتونه نصیب کړي زه خو وایم چې کاش نه بخبیدار مړ وی نه ذاکر الله خان مړ وی ځکه چې دا دواړه د کار سړي او زمونږ حلقه د دوی په وجه باندې چې دی نو خرابه شوې ده جی قدرمنو کتونکو د بخبیدار خان په حواله باندې دوه سپیشل واقعګانې سرجي چې کوم دی نو هغه تاسو ته وړاندې کړې بخبیدار خان په خپل ځای باندې چې کوم دی یو باب و د هغه د 50 کالو سیاسي جدوجهد او کوشش چې کوم و د هغه د خاندان لپاره چې کوم دی نو اوس د هغه د کشرانو لپاره چیلنج دی بلکل چیلنج دی چې هغه مقام ته ځان څنګه رسوي او د هغې لپاره ضروري دا ده چې اولنی کوشش هغې چې کوم دی د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره د خپلو یارانو سره د هغه خلکو سره خپلې رابطې وساتي چې کوم د هغه نږدېترین دوستان او یارانو او هم دقه د هغه د بخبیدار خان د زامن لپاره په هغه کلو کې چې کوم دی نو د سر سایې دي چې د هغې په سرونو باندې لاس کې دي نو انشاءالله چې دوی به هم د هغه کامیابو سره چې کوم دی نو مخکې انشاءالله دوی کې داسې صفات شته دی چې هغه یو ښه سیاستدان جوړېدی شي خو که لږ ما تاسو ته ووایي چې با خپل تعلق سره د پلار هغه هم وساتي هغه نور بچي هم چې کوم دی هغه نور هم چې کوم دی هغه هم ښه کسان دي دغه هم د نعیم په شا باندې په سیاسي دغه کې چې کوم دی ودرېږي او نو الله تعالی دې کړي چې یو بل بخبیدار دغه په خاندان کې چې کوم دی پیدا شي ځکه چې څنګه تاسو ووایئ په سیاست کې ذاکر الله خان او بخبیدار خان چې دواړه خدای بخښلي په موږ کې نشته خو د دې علاقې دپاره د هغې خدمات چې کوم دی نو ده ځکه چې یا یو راغلی یا بل راغلی دی نو هغه پټ نه دي او دا دغه یو خبرې وضاحت هم زه وکړم چې د رڼا تیاره شو بکم چونکې د بدقسمتۍ نه د خوشقسمتۍ نه چې کله په شکال شي زموږ په وطن کې د بجلۍ چې کوم دی نو بس قحط شي نو بجلي پکې لاړه او رخصت به واخلو په دې بجلۍ باندې او یو بل خبره به د امیر مقام په سیاست کو چې هغه چې کوم دی نو هم د بخبیدار شان ته د ډېرې وړې سطحې چې کوم دی نو ځان یو لوی مقام ته رسولی دی او امیر مقام نو چې لکه دغه څنګه تللی دی او د هغې خصوصیات څه دي دغه باندې به هم که خیر نیکسټ دا یو بل پروګرام کوو د خیر انشاءالله دا اجازه راکړئ د الله پامان سلام